نو د دې په مابین کې به یو بله خبره مونږ ذکر کوو، هغه دا ده چې مسلمانانو عروج ولې کمزوری شو، مسلمانان ولې کمزوري دي. د دې یو څو اسباب دي. اولینی سبب خدا دی چې قرآن مجید چې په هغه دور کې په قرآن مجید باندې کوم عمل کېده، کومې فیصلې کېدې، نو هغه وخت کې 100% ټیک وي. مطلب هغه خلکو به چې هر امر کوو نو هغه به په قرآن باندې تله، او مونږ چې هر امر کوو مونږ په قرآن باندې نه تلو، او که وی تلو نو مقصد هم دی چې صبر وکړو چې په دې قرآن باندې چې دا امر مونږ وتلو دا فیصله کوو، فایده زما ده که د مدعی ده. مدعی وایي چې زما فایده ده او مدعی وایي چې زما فایده ده، چې د هر یو فایده و نو هغه به دا اقرار کوي چې زه په قرآن فیصله کوم. او که مدعی یا مدعی کې یو ته پته ولګېده چې په قرآن چې فیصله کوم دی کې زما فایده نشته، دی بیا په قرآن مجید باندې فیصله نه کوي. الله جل جلاله د دې لوی وعیدات بیان کړي. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون فاولئك هم الفاسقون. درې ټکي ورته راغلي دي، ظالمون ټکي هم ورته راغلی، فاسقون هم راغلی، کافرون هم راغلی. رب کریم فرمایي چې څوک زما په قرآن باندې فیصله نه کوي دا ظالم دی، کافر دی، ګمراه دی.